الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على طه وياسين وعلى آل ياسين الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما ابن عمه ووصيه ووزيره أمير المؤمنين. أما بعد، أوصيكم بتقوى الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى. صلوات واسطوي. دویمه خطبه کې بیا یو خپل نفس ته بیا تاسو پرهیزګارو مؤمنینو ته تقوا پرهیزګارۍ دعا ډېر کوم. جمعې ورځ ده، کله جمعې ورځ راشي انسان په کار دی خدای طرف ته لږ متوجه شي، لږ ژړا او فریاد او توبه. د یوه خبره ذهن ته راغله، ایران یو شهید تاسو یې نامه اورېدلي دی، شهید حجاجي. شهید حجاجي ډېر ظلم زیاتي سره شهید شولو، حتی داسې سخت ترین شهادت یې وشو، داسې بربریت سره ظالمانو شهید کو. واقعا یو جوان دی، اوس 2-3 کاله کېږي شهید شولو. کله چې شهید کېدلو هغه سر کاټ شولو، ظالمانو دومره زیات ظلم زیاتی وساکو. دغه شهید په باره کې چې کله به د جمعې ورځ وه، جمعې ورځې به یې دي موبایل بند و، دي ویله چې جمعې ورځه امام زمان ورځه دی. جمعې ورځه د مولا ورځه دی، زه موبایل بندوم، زه چا سره جمعې ورځې خبرې نه کوم، زه به صرف که خبرې کوم خپل جنان سره خبرې کوم، خپل مولا سره خبرې کوم. د شهید حجاجي و څه داسې سار یې کاټ شول و، داسې شهید شو لکه د حسین سار نیزې ته ختلی و. دومره بهترینه براهه ورته میلاو شوله چې هغه عشق دومره ورسره و، څخه ځوانۍ حالت کې 18-20 سالې ما ځوانانو لپاره بهترین مثال دی شهید حجاجي. هغه به جمعې ورځې موبایل نه استعمالولو، هغه به دغه یو ارمان و، دغه یو کار و، دغه مهم و چې زه جمعې ورځې امام زمان څخه خبرې وکړم. یا حجت ابن الحسن، یا حجت ابن الحسن، براز بران صلوات. څو خبرې کوم انشاءالله، کوشش کوم آرام آرام څه خبرې وکړم. خدای خیر وکړه. ایمو خپله واقعا حالات دي، انسان حالات کسی انسان د خپه وي، پریشان دی، تاسو ته پاته وي. ایمو طبیعت هلسې عجیبه انته سخت بیا دی. امید مو نه به خپه کېږئ نه، چونکه زه نه وخت کې کیدای شي تیزه لاړ شم، خو چونکې مشکلات دي، تاسو کسوئ هلیارې مشکلات وکسوئ، حالات وکسوئ، سکولو حالات وکسوئ، بازارو حالات وکسوئ، روډو حالات وکسوئ. یو فلسطین یو پراچینار د عجیبه انته دا دوه کوم یعنی ملکونه دي، زه به وایم ایمو کومه علاقه دی ډېر مشکلاتو سره روبرو دی. پروردګار اعلام ایمو تاسو د آباد حال بهترین حال کې بدل وګرځوه. اول کوم هغه دی دغه حالاتو حوالې سره خبره کوم، 2 منټ خبرې کوم. هغه دی د اوس کوم واقع وشولې دې هفتې کې تاسو ته پاته دی، قتل و غارت کنوای باندې حمله. زه ټولو نه مخکې خطبې دغې دویمې خطبې ابتدا کې آغاز کې اول د کومه واقعه وشوله ټول قوم طرف نه، توري بنګش قوم طرف نه تاسو نمایندګۍ کې زه یو بند حقیر دغې واقع ډېر سختترینو الفاظو سره مزاحمت کوم. دا ډېر غلط کار وشولو، دا ډېر سپکانه کار وشو، دا ډېر ظالمانه کار وشو، ښه کار نه و، ویلې نه و. ځکه چې د اوس جنګ که راشو تاسو ته به پاته وي د یوه هفته څومره ښکلي ماحول جوړ شوی و. لیارې خلاصې شوې، بازارونه خلاص شول، روډونه خلاص شول، ټول مشکلات ختم شول. خوا خوشحالۍ علاقې کې روانه وه، ښه و امن قایم شوی و. خو سوال کوم پروردګاره دغه کار کې چې کوم لسونه ملوث دي، نن سبا هر بچي ته پاته دی چې دا گیم د چوک جوړوي، تاسو ته پاته دی انشاءالله پاته شته درته. دا گیم ماسټر مایند څوک دی، دا کارونه د څوک کوي؟ پروردګاره حسین له خاطره شرمنده او ذلیل یې وګرځوي. مخکې ما مزاحمت کړی دی، اوس یا مزاحمت کوو. قوم مزاحمت کړی دی، زیا مزاحمت کوم، ټول قوم طرف نه، انجمن طرف نه، پاسدارو فیډریشن طرف ته، توري بنګش قوم طرف نه، ټول قوم طرف نه دغې علاقې پر زور مزاحمت کوو. او ډېرو بدو الفاظو کې، سختترینو الفاظو کې دې واقع مو مزاحمت کوو چې ډېر بد وشول. خو تاسو غور ورنه وکوئ، دغه اول کنوایه نه وه چې دې باندې حمله وشوله. خبرې ته ښه سوچ وکوئ. اوس دا ته اوس زه څو خبرې کوم. سوال مې تاسو نه دا دی چې آیا دا اول کیس و چې حمله ونې وشوله؟
دغه اول کنوي و څه دی باندې حمله وشوله نه دغه اول نه دی دغه چې زه سوال کوم چې کنوي و باندې حمله کله نه شروع شوي دي و کوم ځای نه شروع شوي دي دغه نه تاسو لغاور وکوي ځنه خلک ای جړو پر یادونه د کوي نارې د لګوي سورې د لګوي امو بداو کو مو کنوي نه پرېږدو مو په حوار لیاره بندو راوتی دي شرپسند دهشتګر کسان هغوی نه ځان دا پوښتنه کوم چې آیا انده اول کیس و آیا ایمو کورمې نه دغه کنوي باندې دغه ځای کې دغه روډ کې حمله ور باندې وشوه هغوی ته زه جواب ورکوم چې نه بلکې دا اول کیس نه دی بلکې کنوي څه کومه کنوي باندې کوم حملات شروع شوي دي اول سوال جواب ورکوم چې کنوي باندې حمله کله نه شروع شوي دي ایدي جواب دغه دی چې کنوي باندې کوم حمله شوي دي او کوم حمله ور باندې شوي دي هغه 2007 کې ونی شوي دي 2007 کې پیرکیوم سره جنگ نه ورسته څه کسانو واجنه هغوی حمله ور باندې وکړه 2007 کې کنوي باندې اخ کنوي کې دوره سخت ښه غور کوي مو خبره ته غور کوي دغه 2007 کنوي باندې کوم اټیک وشولو کوم حمله وشوله دوره بوزدلانه حمله وا دوره سپکانه حمله وا دوره زیاتای وکړلو چې کوم کسانو هغه شهیدان کړل څلور داسې تنې وې چې هغه ور کې وسېځولې ځنه کسان ایمو هغه مظلوم کسان شهیدان کړل خپل لاسونه یې کاټ کړل مسلای کړل تاسو ته یاد که نه دی یاد په ویر هم نه وي که نه هغه واقعه په کار دی مو په ویر نه وي څه سادې نه لاندې پیرکیم سره ایمو کنوي باندې حمله وشوه تقریبا پر چنار اویا ګاډي وو څه سامان ډاک وو ګاډي وسول سامان یې لوټ کړلو کسان یې شهیدان کړل ټول یې زخمیان کړل ځنه کسان ویسېځول ټولو نه اول زیاتی چې کوم وشو هغه پیرکیم څه شوی دی غور کوئ د ظلم آغاز کنوي باندې کربلا یو منټ کنوي باندې کومې حملې شوي دي یغه ډیټیل ټوله نشم هوی بیګا ایمو کربلایي عدنان کربلایي ولا تاسو یو پوسټ بلیدلی وي تقریبا 200 یا 250 حملې شوي دي مامو خوړې څه شوي دی هنګو څه شوي دی سادې څه شوي دی خور کلي څه شوي دی سادې بازار کې شوي دی پیرکیم څه شوي دی ټل څه شوي دی مختلفو ځایو کې مو باندې حملې شوي دي مو سوال دا کوو چې دوره ژړا کوي دوره خال درو بسلې دي دوره نارې سورې وایي آیا مو د ایمو علاقې کې دا زیاتی شوی دی آیا ظلم ابتدا دغه ځای نه شوي دی که ظلم ابتدا تا کړی دی اول کیس دا وشولو چې دي کنوي کې ما ته ښه یادي زه مدرسې کې طلبه وم جنازې کله دلته راوړلې هغو صاحبو ته جوړېدل هغو جنازو ته چې یوه یوه تنه 15 ځایه کاټ شوي وه ارې سره دغه زیاتی مو سره هغه ځای کې شوی دی مو سامانونه لوټ شوي دي دا د اول کیس دویم څه کوم دی هغه چرخیلو سره زه 2-3 څلوره خلم ډېر نه ذکر کوم ټول ذکر کول ضرورت نشته صرف مثال لپاره دویم چرخیلو سره د اوس تقریبا 2-3 جنګ مخکې چرخیلو سره کنوي باندې حمله وشوه که نه وشوله څوک یې مکنجلې ځای ولا دوه وړونه ابرار حسین و یو څوک دوه کسان دوه وړونه کې شهیدان شول تقریبا 4 کسانو کې شهیدان شول ګاډي برباد شول کسان زخمیان شول دا د دویم کیس دریم کیس څه دوی یې څه ښځې ورکوي ویلې د ایمو زنانه نه وه ډاکټر روکیا څه کومه وه روکیا ډاکټره هغې دوی تعلیم کړی و زنانه ښځې ذات نه دی هغه آیا هغه ذات نه لرلو آیا هغه باندې هرچې نه دي شوي خور کلی څنګ ته ونې بلاست وشولو اټیک ور باندې وشولو هغه یې شهیده کړله ډرایور څه کوم و سره څه عدنان نومېدو که څه نومېدو رحمان 4 کسان شهیدان شول هغه نه وروسته راشه توکیر سجاد باندې اندیشان سره مو ملانې والا ډرایور وجید باندې اندیشان سره عدنان د څو کسانو باندې اټیک وشول د دریمه خبره څلورمه خبره څه کومه ده هغه ډېره اهم ضروري خبره ده ایمو علاقې کې دغه دهشتګردي زه یا یم دلته زه دلته حکومت یم زه دلته اهل سنت یم چې کوم کسان وفات شوي دي هغوی کوم کسان دغه واقع کې دنیا نه لاړل مو مزاحمت کوو چې چا دا کار کړی دی و الحمدلله مو دا ویسایو چې مو چوکو کې شته یا نه دی خبرې ته غور وکړئ دا شی علاقې شیعه نه کوي د علي والا کسان هغه شی دا شی بزدلانه حرکات نه کوي دا شی بزدل کارونه چې کوم دي هغه د علي شیعه هیڅ قسم ته نشي کوی او نه کوي ښه غور وکړئ دغه کوم کیس دی دي آغاز دغو حملو آغاز ایمو علاقې کې نه دی شوی څلورمه خبره به دا وکړم څه ښه غور وکړئ چې کوم بزدلانه کار وشو د اوس جنګ کې تقریبا د اوس یا دینه مخکې جنګ کې کله مو پېښور نه امبولانس راتلل زخمیان مړي جنازه ورکې وه هغه باندې ګزارونه وشول که نه وشول ګاډو باندې پولډرو باندې
ایمبولینس باندې پترا وشولو ځکه چې جنازه ورکې وه پلډرو باندې پلین کوچو باندې پترا وشولو تیګو ګزارونه ساده کې اندیشون سم نورو ځایو کې ونې وشول زه دغلته ډېر افسوس یم یک یوه خبره بله کوم ضروري څه هغه اهم کیس دی هغه کوم یوز دی هغه اتري منګل والا کیس دی اتري منګل کې کوم اوه کسان استادان مزدوران شهیدان شول زه دغه کې حکومت نه پوښتنه کوم څه اوس د مو ارتان کړي یو کله یوه کلي نه ګرفتاري کوي کله بل کلي نه ګرفتاري کوي حکومت د تو نه دا پوښتنه کوم چې کله ما اوه کسان تري کې شهیدان شول آیا تو تري منګل محاصره کړل آیا تو تري منګلو نه ګرفتاري کړي دی دا شی نه دی کړي که نه نه دی کړي دا ناانصافي دی ای کاش زه حکومت یم که چیرې تای 2007 والا کومه کنوایانې حمله شوي وه یغې پوښتنه دې کړې وې ای خار کلي والا حملې پوښتنه دې کړې وې ای تري سکول والا کوم کیس و هغه کیس تا قانوني کروایې ته راوستلی وې هغو کسانو هغو قاتلینو ته هغو مجرمینو ته که چیرې تا سزای موت ویر کړي وې هغه کسانو ته که چیرې تا پنسۍ ویر کړي وې نو بل چا کې به داسې جرأت نه و چې هغه بیا داسې کنوایانې حمله کړې وې صلوات واسطه محمد وال محمد باندې بهرحال دغه یو هغه یو اهم تاسو فکر مدید رابطه کول اوس د نن سبا کوم حال ټای وایي څه وایي مو کسان مړه شول مو ښځې مړې شوې دینه مخکې ما 200 حملې مو باندې شوي دي دینه مخکې ما 250 حملې شوي دي چې ما بچیا شهیدان شوي دي ما ښځیا شهیدان شوي دي ما مریضانه شهیدان شوي دي ما زخمیانه شهیدان شوي دي یغه پښتنه ما ویلې نه کوله یغه په خلاف ما مظاهره ویلې نه کوله چې نن بازارو ته راوتې یوی کله یایو څه مو کنوایانې پرېږدو کله یایو څه مو روډونه بندوو دا کوم یو کیل دی عزیزان ګرامی دې حوالې سره دغه ضروري خبرې وې او اوس کوم روډ حوالې سره روډ حوالې سره یوه خبره کوم او یوه خبره امن حوالې سره کوم خبرې ته م سوچ وي انشاءالله که نه امام حسین ذات باندې یو بلنده واسه صلوات واسطه ووایي عزیزان ګرامی و نتیجه یې ماته وښیله چې د کوم کیس شوی دی د کوم کیس وشولو دې نتیجه یې ماته وښیله چې دا کیس ځکه کېږي روډ کې حملې ځکه کېږي چې کوم ذمه دار افسران دي کوم ذمہ داران کسان دي حکومت انتظامیه دی دینه مخکې ظلم پښتنه نه دی کړي حملو پښتنه کړي نه دی ځکه داسې کسان دي چې هغوی مو مزاحمت وکړلو هغه به روډ کې ورپڅېږي هغه کسان کنوایونې حملې کوي حکومت ته پکار دی چې داسې کسان هغه شیعه طرف نه وي هغه سني طرف نه وي ښه خبره وکړئ هغه شیعه طرف نه وي هغه سني روډ کې حمله وشي زه حکومت ته دا یم چې کوم ځای کې دهشتګردي کېږي کوم طرف نه وي هغه کسان ګرفتار کړه هغوی ته پنسۍ ورکړه داسې اعمال چې کله وشي بیا هېڅ مشکل نه جوړېږي دویمه خبره ضروري هغه روډ حوالې څه کوم روډ څه کوم دی ایمو څو ورځونه باندې تاسو د کسو هسپتالو کې بله ورځ یو دوه واړه بچي مړه شول روډ باندې زه ډېر سختۍ سره حکومت نه دا مطالبه کوم حکومت یم سمو روډ حوالې سره کوم مشکلاتو سره روبرو یو حکومت ته زه دا یم سمو ډېر انتظار وکړلو ایمو واړه بچي مړه شول ایمو بچي ټسټونه پاتې شول امتحانونه پاتې شول ایمو مسافران خپل طریق سره نه رسېږي خپل ځای ته اماراتو ته نورو ځایو ته زه حکومت یم سمو ډېر انتظار وکړلو مو مزید نور انتظار نشو کوی حکومت نه زه دا مطالبه کوم څه مین روډ څه کوم دی هغه پل پاور کلاو کا مین روډ څه کوم دی ویلې څه روډ ساتلی ای تا کار دی خبرې ته غور وکړئ زه حکومت یم حکومته روډ ساتلی ای تا کار دی روډ خلصولی ای تا کار دی روډ حفاظت ای تا کار دی روډ کې څوک دهشتګردي کوي هغوی لاس تړل هغوی لاس نیولی ای تا کار دی حکومت ته دی تا ذمهداري دی دا تا باندې د عوامو حفاظت یو امانه دی زه تا نه برپور مطالبه کوم چې دا روډ څومره زرو نه زر خلصوی شي سبا مو غواړو بلکې مو لیټ نه غواړو مو سبا غواړو حکومت یم چې دا روډ د کلاو کا چیرې کلاو د نه کړو بیا توري قوم سره دوله تکار شته دی چې بیا موږ په خپله روډ خلصوی شو دا کوم مصیبت شو او ذمہ دارو کسانو او خوب یولی افسرانو او خوب یولی انتظامیه
د کوم یو کیل دی چې نه جنګ کړی روان شي، نه روډ کنټرول کولی شي، نه روډ خلاصولی شي، نه روډ ته حفاظت ورکولی شي، نه وطن کې امن راوستی شي، بیا چی پوره دغې علاقې کې پروت دی. خلک د تباه و برباد کړل، خلک د ټینشن کې چولی دي. تا ته روډ خلاص دی، تا سبق تربان ګاډي د سره دي، پیکاپو باندې د ماشینې لګولې دي، ښه امن سره روانې. زه یوه خبره کوم، پارک نه کو، که دغه ځای کې زه مړ شم پارک نه کو، که دغه ځای کې زه شهید شم پارک نه کو. ویلې چې د مظلوم عوام ډېر ورترسېدلو. حکومت یم، حکومته دغه روډ د خلاص کا، سبا سبا دغه روډ خلاصول غواړم. که خلاص د نه کړلو بیا قسم په خدای وي لکه څنګه ما دپاره باندې اندازه به تا پاره باندې وي. بیا لکه څنګه مو پیش نماز آقای ویلی دي، بیا به مو درنه کینو، بیا به مو مظاهره کوو، بیا به مو احتجاج کوو. ویلې څه یوه ملک کې حتی امریکې کې، لندن کې، کاناډا کې روډ نه بندېږي، خو دغه عجیبه وطن دی چې سمه معمولي پټاس نه وي ډزېدلی بیا ته روډ بند کړي. دا کوم کیل دی؟ خبرې ته مو غور وکړو که نه؟ سبا زه مو انجمن والا څه خبرې، سیکرټري صاحب هم څه خبرې وشولې، انجمن ارکانو هم څه خبرې وشولې. که دا روډ یې خلاص نه کړو آیا تاسو تیار یو بیا؟ بیا راوځه، بیا دا ذلت زندگی نه غواړم. زه عزت والا کس یم، زه د عزت مکتب منونکی یم، زه ذلت سره ورځې نشم تېروی. زه خپل ځان شهادت به قبلوی شم، زه زخمونه قبلوی شم، خو زه د ذلت داسې بزدله زندگی نشم تېروی. خلاص که روډ ده، دا روډ دا عوامو حق ده. دین سیک اتلای شي، هندو اتلای شي، عیسائی اتلای شي، سنی اتلای شي، شیعه اتلای شي. و زه دا نه یم چې صرف ما دپاره روډ خلاص که. کوم ځای کې د روډونه بند کړي دي هغه اهل سنت دپاره دی، هغه شیعه دپاره دی. حکومت ته پر زور مطالبه کوم چې روډونه د ټوله خلاص که. و تاسو نه به زه برپور تعاون ویلې زه تاسو کام بچایم. ما ته که کومه یوه مسله پیښیږي، زه که کومې خطرې سره روبرو کېږم، تاسو به برپور ما سره ولاړ وئ. روځئ به که چېرې اعلان مو وکړلو څه دا کوم کسان، دغه بېغیرته کسان چې روډو کې کومې بزدلانه حملې کوي، دغو په خلاف راوځئ. دغې کمزورتۍ نه څه مثلا د کوم مشکلات مو برداشت کوو، دا مو برداشت نشو کوی. څه کومه یوه مسله وي، څه کوم یو جواب هغه ته به بیا تاسو ما سره تیار وئ انشاءالله. بس دی ما ټایم ختم شولی دی. عزیزان گرامی، آخری و خبره کوم. دغه ځای کې دغه کوم پیغام دی، تاسو زهرا بیبي باندې کلکه صلوات واستوئ. اللهم صل علی محمد. لا اخري کوم دی یو لاست پیغام هغه دی امن حوالې سره. شیعو ته یم، سنیانو ته یم، اهل سنت یم، شیعو ته یم، د امن یو پیغام ورکوم. اهل سنت کې هغه کسان شته دي، مشران شته دي، ذمه دار کسان شته دي، غوړ کسان شته دي، سنجیده کسان شته دي. اهل سنت والا کسانو ته وایم ښه غور وکړئ. اهل سنت کسانو ته یم، شیعه والا کسانو ته یم. اهل سنت کې کوم پارلیمنټیرین دي، شیعو کې کوم پارلیمنټیرین دي، الحمدلله امینی موسی شته دی، امپی موسی شته دی، او هغوی کوم امپی دی هغه ته یم چې تعصب څه کومې پردې دي هغه د هغوی ناسته که. راشه یو فکر سره، یو بهترین سوچ سره راشه، خپل قوم راوله، ته اهل سنت قوم راوله، مو به اهل شیعه قوم خو بهترین کسان دیر شو. حکومت نه بغیر، حکومت منځ نه وغړو، هر څه وي جامې کې کینو، څومره مشکلات یې خپل مینې سره حل کو. خبرې ته مو غور وکړو. څو پورې به دا سمر پونه چې سبیر پاسې یاره الله جنګ دی، الله روډ کې کنوایانې حمله وشوله، الله بم بلا شولو، الله دا مشکل دی اټیک وشو، دا به څو پورې دغه شیان مو واورو. بچی سبق وایي ما کا، تجارت کامیاب شي ما کا، بازارونه خلاص شي ما کا، خلک چې ته ورسېدل مو پکه ورځي دا مشکلات برداشت کوو. اهل سنت والا ته یم، پاکیزه مشران دي، دلته انجمن والا کسان دي، بهترین کسان دي، دوی ته یم سرسوی راشو. یو بهترین حکومت نه بغیر ای سی دی، ډي سی دی، برګیډیر دی، د خو 2 کالو ټینیور دپاره راغلي دي، دا د خپلې تنخوا دپاره دلته نوست دي، دوی به خپله تنخوا وخي، خپله 2 کاله ټینیور به پراکي، خپلو علاقو ته به لاړ شي. که غم دی که مشکل دی هغه همو ته پیښه دی که نه. هر څوی راشو پرېږدوه حکومت ای سی ډي سی غوی د پرېږدوه. شیعه سنیان ټوله یو ځای کې کینو، امن سره مینې سره ټوله مشکلات حل کو، مسالې حل کو، حل یې راوباسو. دا به څو پورې یو بل نه سرونه کټو، یو بل باندې به ګولۍ ولو. پروردګار ته رحمان و رحیم خدای ډېرو کسانو ځانونه سپارلي دي، یا ټولو مشکلات دي، مسایل دي، بیماری دي. خدای ته رحمان و رحیم خدای مولا حسین له حد ټول مشکلات آسان وګرځوي. یو بیمار دغه ته دعا کوم، هیواس والا شاید روز